وچ محبوب علیہ السلام برزی کنا تاریخ کتابو یو خبر لیکلی دا حلیت الاولیاء وغیرہ سیرت حلبی دیر تاریخ کتابو یو خبر لیکلی چی یو مخلوقاتو کی یو فردم نئی تلائی ایچو کم صدرت المنتحان برم نئی تلائی دا محبوب علیہ السلام مبارک ولی لار خلامڑ بیرتا واپس سمرا گئی پدې کې هم خامخا پدې کې هم څه دی پدې کې هم خصوصیت دی د پیغمبر علیه السلام مبارک او هغه څنګه دی دا خبره لږ واورئ داسې دی چې کوم بره مخلوقات دي هغو په نسبت باندې افضل انسان هغه دی چې سدرة المنتهی نه بره راشي زما په دې خبره باندې خو پوهېږئ که نه سدرة المنتهی نه بره چې کوم مخلوق دی د هغوی نظریات د فضیلت څه ده چې سدرة المنتهی نه بره څوک نه دی راغلی څوک چې سدرة المنتهی نه بره راشي هغه زموږ د بره مخلوقاتو کې د ټولو نه بهتر دی لاندې مخلوقاتو نظریه څه ده د سدرة المنتهی نه لاندې هغه دا ده چې د سدرة المنتهی نه بره لاندې هیڅوک نه دي راغلي بره نه لاندې څوک نه دي راغلي نو لاندې مخلوقات څه وایي چې بره نه لاندې څوک راشي هغه په ممکن د ټولو نه بهتر دی دا سوچ فکر دی سیرت حلبی لیکلي دي چې محبوب علیه السلام چې سدرة المنتهی نه بره لاړ ایثار نشو ورنه خپل محبوب څوک را پرېږدي ما او پتا باندې څه کوي الہ العالمین څومره خوښ دی خپل محبوب خو ګوره سره د محبت یا بیا ما او تا ته را پرېښود او ځمکې لې راوست چې لاندې نه بره لاړ بره نه لاندې راغی سیرت حلبی کې لیکي دا اعلان دی خدای پاک جل جلاله او خصوصیت دی د پیغمبر علیه السلام وجه دا ده چې ابتدا نه واخله انتها پورې بره مخلوقات لاندې نه دي راغلي لاندې مخلوقات بره نه دي تلي یو شخصیت دی چې لاندې نه بره تللی دی سیر یې کړی دی چکر یې وهلی دی الہ العالمین دیدار یې کړی دی بره نه لاندې هم راغلی دی دا اعلان دی د الہ العالمین بره مخلوقاتو تم لاندې مخلوقاتو تم چې په بره مخلوقاتو کې که څوک افضل دی رسول الله دی که په لاندې مخلوقاتو کې څوک افضل دی نو رسول الله دی دا رب اعلان کړی دی بره والا ته هم ښودلې ده چې یو شخصیت مې دله راوست بره نه لاندې خلقو ته هم ښودلې ده چې یو شخصیت مې بره نه لاندې هم راوست واحد دا یاد لرئ په مخلوقاتو کې که دا خصوصیت د چا دی هغه دی د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې نبی نه انسان قربان نشي داسې نبی نه